السلام علیکم د جې 91 نیوز مهمه خبرو کې په بیا تاسو ته وایم هرکلی مهمه خبرو کې اولي خبر تاسو درکو چې په پیښور کې د الارس هسپتال کې د ډاکټرانو په وجه یو ماشوم جنا هغه مړ شوی ده د هغې تر دا وینا ده چې هغه موږ راوستل دي چې تبه وه ډاکټرانو راته وویل چې ستن ولې راوړله خو ډاکټرانو په خپلو ګپ سپ کې دونه مصروفه وو چې هغه ورته ستن ونه لګوي شوی یا څه بل څه وجه وه د هغې په وجه هغې ویلي چې موږ د دې ډاکټرانو په وجه زموږ ماشوم مړ شوی ده او د بل طرف ته د پی ټي چې کوم ممبران دي هغې هم دا ویلي چې موږ د دې واقعې تحقیق ته بوځو. اوس تاسو درکو بل خبره په بي آر ټي پېښور په بسونو کې د زنانو لپاره زنانه چې کوم مسافرین هغې لپاره ډېر زیات مشکلات راپېښ شوي دي هغه ځکه چې دا زنانه کله بس ته دننه ځي یا هغې نه بهر راوځي نو د هغې مخې ته دا ځوانان یا بوډاګان چې کم سړي یې ورته ولاړ د هغې په وجه هغې خپل سیټونو ته نشي تللی نه ودرېدی شي د هغې وایي چې موږ هغسې کسانو ته هم شکایت درج کړی دی چې د دې پلي ته ووایه چې زموږ طرف ته کوم ځای دی هغې نه لږ لر شي په هغې باوجود هغې دا ونه کړلو خو هغې دا هم ویلي دی چې د دې په وجه موږ ته ډېر زیات مشکلات راپېښېږي او ورته دا هم ویلي دی چې دې په میز کې چې کومه حصه خالي ده هغه ته دې هغه باونډیوال ولګي یا هغه یو ځای ولګي چې زموږ د ښځو زنانو چې کوم ځای دی هغه یو طرف ته شي او ځوانان دي یا بوډاګان دي یا نور چې کوم سړي دي یا خلک دي هغې دې زموږ په سایډ باندې ور نه شي. اوس تاسو درکو بل خبره په 410 یعنې تاڼا سټي حدود کې چې کومه ګلبهار علاقه راځي د هغې کې د 1400 کالو نجلۍ چې کوم ده هغه پکې ځان یې وژلې دی یعنې هغه مړه شوې ده د تحقیق نه او د ریپورټ نه پته لګي چې د هغې مور پلار مړ شوي وو او هغه خپل ورور سره چې واده یې نه وکړ خپل تره سره اوسېدل په کور کې او ورته یې هم ویلي چې هغه تره یې دا ثبوت ورکړی یا دا ګواه ورکړې ده چې دا د سګرې مریضه وه او دې خپل دوپټه په مرۍ کې واچوله او ځان یې پانسو کړ د هغې نه پس دا هم ویلي چې د دې بهر د تلو کوشش کولو ورور به راټینګوله او ټپوله به یې وهله به د هغې په وجه کېدای شي چې ځان قتل کړی دی او پولیس والا رول نیولی دی او تفتیش جاري دی. اوس تاسو درکو بل خبره په پېښور کې ریګي ماډل ټاون کوم پولیس سټیشن او په هغې باندې ترهګرو د راکټ یعنې میزایل حمله کړې دی چې په هغې کې د هغې پولیس سټیشن هغه د حمله چې وه هغه یې ناکامه کړله او په هغې کې هغې جوابي فایرنګ هم ورکړو په دې کې څه جسماني څه نقصان پکې نه دی شوی په دې کې دا هم ویلي د پولیس مطابق دا هم ویلي دغه حمله کوله په پولیس سټیشن باندې نه آی ټیم کې چې په ډیوټي کوم کسان موجود وو هغې والا جوابي کاروایي ورکړې ده او په هغې باندې فایرنګ هم کړی دی. اوس تاسو له درکو ټولو اخري خبره ناران کې په یو مقام باندې هیبر میډیکل یونیورسټي طلبه چې کوم دی د هغې د بس بریک چې هغه پیل شوی دی د هغې په وجه د هغې ګاډۍ چې کوم دی کم بس دی د حادثې شکار شوی دی چې په هغې کې پوره 11 ځوانان چې به کوم دي 1100 طالبات چې وي هغې به کې زخمي شوي دي او د مانسرې یو کنټرول روم چې کوم کسان دي هغې کوم ټیم دی هغه ځای پاکستان هغې راورسېدل او هسپتال ته بوتلل. د جې 91 نیوز د نوې مهمې خبرو کې زه ستا نه غواړم اجازت در وي الله پامان.